دی کې چې کاڼي ویشتلو دی به داسې عمل پکې و چې یا به داسې په دې لارو کې ناست څوک به روانو به داسې کاڼي به پې ور ویشتل سړی به حیران شو څوک نشته کاڼی را باندې د کوم ځای نه راوورېدو نو هغه سره به یره پیدا شوله او به یېرېدو یا به داسې مجلس کې به ناست وو ستاسو خیلی بعضې نیم ټیم کې دا مجلس کې خلک ناستي او یو پکې داسې شیطان شنی داسې پټ شان کاڼی ولي کله یو په کاڼي ولي کله بل په کاڼي ولي دا په مجلسونو کې چې دا عمل کوي دا هم د قومي لوطو عمل دی دا بد خصلت هم په دې کې و او دا ډېر بد عمل هم دی ګورې لکه اوس یو کس د کاڼی ولي بل کس باندې کاڼي باندې ګزار کوي او دغه خیال نه دی خو پټ ګزار کوي او دغه خیال نه یو دم دې مخ رواړي او سترګې ولګي نور نقصان ورته میلاو شي نو دا یو بد خصلت دی یا که ستاسو خیل دا بعضې نیم ټیم کې اکثر دا واړه داسې کوي یو که داسې په لار رواني او بلو ته یو ځای کې پټ شي او دا اچانک اواز پې وکړي یا پې داسې ډس شان وکړي اواز پې وکړي هغه ویروي نو اوس خو دا کم چې دی هغه داسې کسي چې د زړه نه کمزوری او د هغه زړه و چې د ډېرې یرې نه وفات شي نو څومره ظلم شو نو دا هم په دې کې دا عمل موجود و نو دا عمل کاڼي ویشتل مجالسو کې یا دغه رنګ یو ځای کې پټ کېناستل یا یو کس یارول دا د دې عمل و